ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله زمونږ ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ ټول مسلمانانو ګناهونه باندې رافع کلم راکاږي. الله زمونږ ټول مسلمانانو توبه په خپل درگاه قبول او منظور کړي. الله زمونږ ټول ناراضي شي. الله زمونږ په حال رحم وکړي. الله دا وخت کوم زمایونه خويندې هسپتالونو کې بیمار پراته دي، الله ټول شفا کامله ورکړي، صحیح عبادت کولو لپاره. الله رب العزت چې اولاد دی رب العالمین نیک صالح اولاد ورکړي. الله چې اولاد دی رب العالمین تیر سترګو یا خواله جوړ کړي مور خپل. الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي. الله سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ډېر پریشان دي. الله خپل خو حبیب د خاطر هغه امت چې کم پریشانې له په خوشاله باندې بدل کړي. الله رب العزت رقب عذاب نه مساتی. الله رب العزت تمه په وخت د کلمه نصیب پوښتنه تواسا چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله کریم زمونږ د علماء کرامو حفاظت وکړي. الله وطن عزیز ملک پاکستان کې د عمل او خیر اواغان وشړي. الله رب العزت موږ ټول مسلمانانو باندې خپل فضل او کرم وکړي. الله کریم کم انسان مغفرت ته نصیب کړي رب العالمین ته په جنت الفردوس کې وتعالى مقام نصیب کړي. الله قبونه د نور لټک کړي. الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت نصیب کړي. الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام لاسونو مبارک او کوثر وبم نصیب کړي. الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت نصیب کړي. الله زموږ مدرسو حفاظت وکړي. الله زموږ مدرسو طالبانو حفاظت وکړي. الله زموږ ټول ناراضي شي. الله هر قسم مشکلات رب العالمین زموږ ټول مسلمانانو ته آسان کړي. الله رب العزت ګناهونه مساتي. الله رب العزت نیک کارونو توفیق را نصیب کړي. الله کریم اوچت اواز سره تمام په وخت د کلمه نصیب کړي چې اواز سره لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان برحمتك يا ارحم الراحمين.